السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د خیبر سیمه یو سره موجود یم عثمان علي عثمان. قدرمنو اوریدونکو نننې پروګرام زمونږ د مهنګای حواله سره د ګرانتیا حواله سره په هغه کې به مونږ اورو د خپل قربا جناب شیر افضل صاحب نه خبرې. شیر افضل صاحب پوښتنه لرو ستاسو نه چې د پاکستان په 13 میاشت جنوري په میاشت کې یعنی 2023 کال په هغه کې د مهنګای شرح چې کوم هغه 25.40% و چې اوس هغه د مارچ تر اپریل پورې د هغه فیصدي رو چې کم دی په مخ کې روانه ده چې هغه ورسېدل 47.2% ته. بالکل جی عثمان علي عثمان صاحب د مهنګای شرح چې کم دا نن سبا ډېره زیاته روانه ده، هر سړی نن سبا پریشانه دي او د 11 میاشتو نه دغه مهنګای دومره لاړه دومره مخکې لاړه چې د سریلانکا نه بعد په جنوبي ایشیا کې پاکستان چې کم دی د ټول نه زیاته مهنګای په دې ملک کې رااله او 2022 پورې عالمی بینک چې کوم اپډیټ ورکړیو نو هغه کې 25.40% مهنګای و. نن که تاسو وګورئ په 2023 کې مارچ 2023 مطابق چې عالمی بینک کم رپورټ ورکړی دی نو هغه کې ویل کېږي چې مطلب 47.2% مهنګای پراله. نو څومره مهنګای ده؟ دا مهنګای د 11 میاشتو نه مسلسل ډېر زیاته روانه ده او خلک تاسو ګورئ په کم قطارونو کې خلک ولاړ دي، کم د غریبۍ غربت سره خلک مخ دي، نو ډېره زیاته پریشاني ده نن. بالکل تاسو ته شیر افضل صاحب ډېرې جوړې خبرې وکړې د مهنګای حواله سره د ګرانتیا حواله سره. قدرمنو اوریدونکو که مونږ وګورو د سیزونو ریټونه چې کوم دي په ځای باندې متعین نه دي، ولاړ نه دي. نن یو ریټ سبا بل ریټ، ایون چې کوم سیزونه نن په کم ریټ باندې ګنټه پس د هغې ریټونه بیا بدل شوي. زمونږ دویمه پوښتنه ده جناب شیر افضل صاحب تاسو نه ده چې حکومت له خو پکارو چې کوم دا وړه چې دي دا مفت تقسیمیږي، کوم چې کوم وړه دي دا مفت تقسیمیږي. پکار خو دا د حکومت له چې هغه کور په کور باندې ورسوي، ولې چې د دې په وجه باندې ډېر خلک چې کوم په جګړو کې اخته شوي دي نو په دې باندې جګړه وشي، ایون چې مرګ جوړلې ته پکې هم خبر ورسیږي. پکار خو دا چې حکومت لا چې کوم وړه چې دي دا عوامو له ورکوي نو د دې وړو چې کوم قیمت ته په هغه نه باندې دوی اشیای خورد و نوش دا دې ارزان کړلی شي، جګړې به ختم کړلی شي. شیر افضل صاحب تاسو څه وایي؟ بالکل جی عثمان علي عثمان صاحب تاسو چې کوم سوال اوس راوړو مخې ته چې زمونږ کمې خویندې میندې یا زمونږ چې کوم بزرګان په غټ غټ قطارونو کې ولاړ وي، هغه قطارونه له سحر نه راشي او تر د مازدیګره پورې په قطار کې ولاړ وي. یو خو د دې څه تنظیم نشته جی، تنظیم ډېر زیات غلط دی. که تاسو سوچ وکړئ که نه دله پکار دا ده چې دا په کلو باندې دا خبره ده شوې وي چې په کلو باندې تقسیم شوې وي، مرګ جوړله پکې وشوله، یاره دا د سوچ خبره ده جی. بله خبره چې دا خلک نن پرې قطارونو کې ودرېږي او غټ غټ قطارونه جوړوي، مهنګایي ده او مهنګایي سره سره غریبي ده. د لپاره یو پراپر سیستم پکارو چې کم اشیای خوردنوش دي. ګوره جی که دوی دا وړه ورکوي که نه نو زه وایم چې د دې وړو بجای دي دا سیستم کړی وي چې دغه وړې نه ورکولې، خو چې کم اشیای خوردنوش چې کم د کانې پیڼې چې کم اشیا دي چې دغه څیزونه یې ورته ارزان کړی وي نو دا به ورته یو غټه پیدا وي. دوی دغلته چې کم دی وړکو ورکوي چاته یې ورکوي؟ غریب خو چې کم دی سهار نه ماښامه پورې مازدیګره پورې ولاړي واپس کور ته چې کم دی خالي لاس راځي. بالکل شیر افضل صاحب تاسو نه زمونږ بله پوښتنه دا ده هغه د مختار الله محمد زی صاحب یو خبره چې کوم دی هغه زمونږ د نظره تېره شوله نو په هغې کې هغه وایي چې حکومت د ګیس د بجلۍ د ټلیفون وغیره دغه نور بیلونه کور په کور رسولی شي. آیا د وړو د تقسیم چې کوم دی ارسال و ترسیل دوی دا نشي رسولی؟ بالکل د سوچ خبره ده او ډېره زیات جوړه خبره ده، که څوک پې سوچ وکړي نو آیا دوی دا اوس چې کومه لکه څنګه چې تاسو شیر افضل صاحب وویلې چې په دې کې دا جګړې راځي نو دې وجې به چې کوم دی دا جګړې به هم ختمې شي او دا شانته کې دا ګناه چې کوم دی د عوامو ده یا د حکومت ده. تاسو چې کوم یو ورور یاد کو چې هغه یو پوسټ کړی هغه پوسټ مطابق تاسو خبره وکړه نو د بجلی بل، د اوبو بل، د ګیس بل یا دې نه علاوه نور داسې دا کور کور ته رسیدي شي نو آیا حکومت دا وړه نشي رسولی کور په کور باندې؟ نو بالکل جی که تاسو ګورئ غټ غټ قطارونه په قطارونو کې چې زمونږ کمې خویندې ولاړې وي یا زمونږ کم بزرګان ولاړ وي، څومره د شرم خبره ده جی. دا خو د مهنګایي حوالې سره وې خبرې اترې. شیر افضل صاحب زمونږ یو بله پوښتنه دا ده بلکې زمونږ عوامو ته یو میسج، کوم عوامو ته؟ هغه عوامو ته کوم چې زمونږ د ملک نه بهر وي، مسافر دي، زمونږ د طرفه یو هغه میسج ورکوي چې هغوی هم خوشحاله شي، ولې چې هغوی زمونږ ملک ته ډېره غټه زر مبادله رالیږي،
خپل کورونو ته رالېږي، د خپل ملک نوم روښانه کوي او خواریانې مزدوریانې کوي او ستړی کوي. هغه مسافرو ته زمونږ د طرفه یو خو د اختر مبارکي په اډوانسو کې او هغوی ته چې کوم دی داسې یو میسج یو داسې پیغام ورکوي چې هغوی هم خوشحاله شي او زمونږ چې کوم پروګرام اورېدونکي دي هغوی ته خاص کر زمونږ د پروګرام لپاره چې کومې دي زمونږ د پروګرام د طرفه هغوی ته نیکې هیلې او احترامات. چې کوم خبره مخې ته راوړه چې مسافر زمونږ کوم پروګرامونه ګوري او زمونږ سره کوم مینه ساتي نو هغوی موږ یو جهال مننه کوو چې موږ سره دومره مینه ساتي او هغه مسافرونه الله دې کورونو ته چې کوم د په خیر عافیت سره خپل کلي علاقو ته راولي. د پاکستان نه چې کوم بهر ملکونو کې که هر یو ملک دي څومره مسافرونه دي زمونږ محنت مزدورۍ دپاره وتي دي، کوشش کوي محنت کوي خپل، الله دې خپل ملک ته په خوشحالۍ سره راولي. او سپیشلی منګه د کوچني اختر د وړوکي اختر په اډوانس کې مبارکي وي هغه مسافرونه چې کوم بهر ملکونو کې د هغوی ته منګه د کوچني اختر د وړوکي اختر اډوانس کې مبارکي وي. ډېر ډېر مبارک شه، الله هم خوشحاله او آباد لره.